بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و د ډیرو خلکو د رزق د تنګۍ مسله ده. ټولو کې ایک نمبر کار چې کم دی که نه هغه به دا کې چې د رزق په تلاش کې به وځې. د رزق د ګټلو دپاره به ته د رزق د ګټلو ځای ته ځې، بازار ته به ځې، دغه رنګې مارکیټ ته به ځې. رزق د ګټلو چې کم ځایونه هلته کې به ځې، لاس خپه به وی نو الله پاک به تعالی رزق درکوي. هغې نه بعد که چېرې ستا د فروټو ګاډۍ ده، د سبزۍ ګاډۍ دی، د دکان دی، هر یو کاروبار چې ستا دی هغه کاروبار به خپل کې الله جل شانه چې کوم احکامات دي د نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ده په هغې باندې به خپل کاروبار کې بیا به الله پاک تعالی رزق درکوي. د هغې نه بعد د نبی صلی الله علیه وسلم چې کومې دعاګانې موږ تاسو ته ښودلي دي هغه دعاګانو اهتمام هم انشاءالله کوو. انشاءالله الله پاک به موږ تاسو په رزق کې برکت اچوي. دا نه چې ګوره صرف وظایف کوو او باقي یو خپم په بله خپه اړولي او وظیفې کوو او دا وایو چې یاره د ما رزق کې برکت نشته او ما ته به الله پاک رزق راکړي، د بره نه به راوورېږي. نو داسې نه دعاګانې هغه تاسو ته ښیم چې کوم انسان خپل کاروبار کوي، خپل رزق ګټي، د رزق د ګټلو په ټایم کې دغه خپل دغه دعاګانې هم وایي. نو انشاءالله الله پاک به تاسو ته ګاهک راولي، تاسو ته به کسټمر راځي او تاسو هغه دکانداري چې کوم دی نو هغه په اعلی طریقه باندې کېږي انشاءالله. نو یو خدا د چې موږ تاسو د ماښام د مونځ نه پس د سورې واقعې اهتمام کو او دغه رنګې د سار د مونځ نه پس د سورې یاسین اهتمام کو. قرآن مجید ورکوټه غونته کې آیت ته لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير او دغه سره الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. دا د هر فرض مونځ نه پس 100 پیری ویلی. په کاروبار کې مونږ تاسو د مونځو اهتمام کوو. دا نه چې دکاندارۍ ټایم دی او د کاروبار ټایم دی او مونځونه رانه پکې سر خوري، مونځونه قضا کوو بیا به ګورې په رزق کې برکت نه راځي. د قرآن مجید آخرني صورتونه چې کوم دي نو قل اعوذ برب الفلق، دغه رنګې قل اعوذ برب الناس، دې دوو صورتونو د ویلو اهتمام کوو د کاروبار په ټایم کې، د رزق د ګټلو په ټایم کې. انشاءالله الله پاک مونږ تاسو ته ښکلی رزق راکړي خیر سره. الله جل شانه دې موږ تاسو ته حلال او فراخ رزق راکړي او د حرام رزق نه دی الله پاک موږ تاسو بچ کړي. که چېرې دا ویډیو مې خوښه شوي نو مخکې ملګرو سره شیر کړئ.